الرحمن الرحیم مختصر القدوری والا سبق نمبر د 64 ويرمل في الاشواط الثلاث الاول دی ستاوب د حتیم نورسته کی خاوال درې چکرو کی بلاغونه تیز مزال کی يرمل معنا خال کی پلوانی وکي پلوانی خدا معنا نه د سرختي او پلوانی کی معنا لک تیز مزال کول ولی بر کی خصئی خدا نر سړی د پاره ده ويمشي فيما بقي على هينته بقایا چکرو کی سکون سالور دی سیب ورکی په مزل سره سکون سکون علی هینته منا علی السکینه والوقار لون دی سره لیکلی کسي په خپل حالت کې بچي ويستلم الحجر كلما مر به هاري پرې کې څه حجر اسود بنی تیریږي کنه لوس بور بنی لګی سپي بیا ان استطاع کا واسر سیدلو رشنو چوته تکلیف نه و دیتا ممکن وا زوی ملوي دلو الا ويختم الطواف دي زنا طواف شروع کو خي طرف نه کنه راتو بشي دا طواف خاتم کی په د حجر اسود بندي سدي تبلو سورډي کالو سورډلي زوري نو طاقت نو خلق ډیرو رشو بیاوري اځینو ته د سیلو سوچات کې لکه چوته سلام ونه سکے ثم ياتي المقام څکلا وچا کری پرا کی یو طواف پرا شو کنه بیا به مقام ابراهیم ته روشي مقام نه مراد مقام ابراهیم ده لکه قرآن کریم کې راغلی دی واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی ابراهیم علیه السلام کوم مقام د دې کې دوه رکعاته نافل به وکړي تل شي دوګانه طواف فیصلی عنده رکعتین دوه رکعاته به وکړي دا واجب دی او حيث ما تيسر من المسجد ها که بیا غزي کې ځای نو مسجد کې کولای شي کوم ځای کې چې وته ځای آسان وي کوم ځای کې ته ممیلا آسان وي دا طواف چې کله وکړي اوله کې طواف سوي دا خو استقبالي طواف ته کنه لکه چته ستړي مشته ارسي حواله کې وهذا الطواف طواف القدوم دي تل شي د راتللې ولا طواف دي قدوم وکړو روغلو وته حواله کې د بیت الله شریف سره دي طواف قدوم مشو بیا ورسره په طواف زیارت بیا طواف وداع وی اخر کې کوم طواف کې ته وداع ال رخصتي وهو سنه ليس بواجب زمون مذهب کې دا طواف قدوم سي سنت ته واجب نه ده خدا خودی مون خلکو د پاره سلری علاقونه وترغلیکم سړی ماکی کی اوس او خرصوت بیت الله شریف کسی کنه وليس على اهل مکه طواف القدوم مکی ول خلکو باندې طواف قدوم نشتا خو چې کله دا طواف سړی وکي دي د پاره بیا دا طریقه د ورسته بساپا مروه لړ شي کومي غونډې دي هلته کې شنی لکیر وغیرہ والی زدا پلانکای زدا د پلانکای زدا ثم يخرج الى الصفا بیا صفا غونډې ته وظیفه يسعد عليه هغه باندې به وخیږي مزال به وکي ويستقبل البيت سکلا پوسه وخیږي بیت الله ته به مخ شي بیا ويكبر ويهلل الله اکبر لا اله الا الله بوي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام باندې درود شریف وي چې دعاګانې وغیرہ قبول شي هغه نه بعد ويدعو الله تعالى لحاجته خپل حاجت دعاګانې وغواړي ثم ينحت نحو المروه بیا مروه غونډې تر کوشي لاندې دي غونډې نه لړ شي مانس کې الګاډه غونې رسیاسي کې بلګاتې زمنډه وای ويمشي على هينتي وقار سكون سره پارام سره بزي فاذا بلغ الى بطن الوادي کله د دو غونډې مانس کې الګاډه ده کنه دې ته ورسیږي ساعه بین الميلين الاخضرين سعين د کومي دوی شنی لګي ریوال شي د کې لګه بمنډه وکي حتی يتي المروه مروه ته بر ورسیږي پیسد عليه دي تبا وخيجي ويفعل كما فعل على الصفا لکه صفا غونډې ته خطل او بیت الله ته مخ کړه وغیرہ د وګونی کړي وی کنه د سیمروه غونډې بني بو کی وا هذا شوط د یوچا کار پر اشوالو فیتوب سبعه اشواط اذا غدو غونډې مانس کی با وچا کری وای یبتدئ بالصفا صفوانه بچکار شروع کی و بخیجی کانا و یختم بالمروه مروه بنی به ختمای اندای طریقه ده ثم یقیم بمکه تکله دا چکار وای کانا صفا مروه ولا بیا و پوتی شي یقیم بمکه تماکی کی وی محرما احرامات کی فیتوب بالبیت بیا بیت الله باندې توفونه کول شي سوره غوړی نفلی شو کانا کلما بداله کله دې ته مکمل شو ټیم متخکارا شو زدا مناسب ده بس ودی کی از کی نفلونه ډیر ما کې نفلونه خو ته کلی کی کول شي توفونه به کلی کی نه میلېږي نه بیت الله د کلی کی شته خپل ته خړر توفونه بسړای کی په توپ بل بیت کلم بداله کوم ټیم کې دي د موکاوي مکرو ټیم غیر نه بیا نفلونه نه کیږي دواره کوته کنه طواف کوا بسر دواره کوته نفلونه کوا طواف کوا نفلونه بس کوا انده ډیر کوا خړر شون دا خو دی حج ولا عامه خبره ته په قدوم غره د کوم مخته فاذا كان قبل يوم الترويه سکلا یوم الترویه نه رغلی د چې یمې ورستله شي کسه پوسه په لیکلي هو یوم الثامن من ذی الحجه
اتم ذوالحجې تیل شي کله اتم ذوالحجه نه مخکې ورځ شي که نه ومه ورځ نو ومې ورځې باندې بیومن یوه ورځ مخکې خطب الامام خطبتن امام صاحب هلته کې یو تقریر وکړي عربي کې به وکړي خلک بیا ترجمه سي کوي یعلم الناس فیها الخروج الی مینا هغه کې دا خلکو ته ورزده کوي څه مینا ته به تاسو څنګه سئ مینا کې به ذبح بیا څنګه کوي دا خبرې به ورزده کوي که نه والصلاة بعرفات عرفات کې به د جمع څنګه کوي جمع تقدیم تیر شي ماسپښین ته مازدیګر نږدې کېږي سره دا به څنګه کوي والوقوف هلته کې میدان عرفات کې وقوف کول والافاظ بیا مزدلفې په تلل فاذا صلى الفجر يوم الترویه څه کله په یوم الترویه باندې اتم د ذوالحجې بنې د 12مې میاشتې اسلامي اتم تاریخ بنې کله سبیه لمونځ دا سړی وکړي که نه بمکة مکې کې خرج الی مینا مینا ته به روان شي وبځي ازینه واقام بها مینا کې پوتې شي تر دې پورې حتی یصلي الفجر یوم عرفه ته چې عرفې انم تاریخ باندې سبیه لمونځ وکړي څه کله چې لمونځ وکړو ثم یتوجه الی عرفات عرفات میدان ته به روان شي بیا فیقیم بها عرفات میدان کې به وي فاذا زالت الشمس من یوم عرفه څه کله عرفې ورځې باندې مې سترګې زایله شي که نه زوال وشي صلی الامام بالناس الظهر والعصر ماسپښین ته مازدیګر لمونځ به امام خلکو ته پړاو کې دي تل شي جمع سوري شکل کې داسې لاګي ته لکه دوه لمونځونه په یوه ټیم وکړو په یوه نه وي ماسپښین اخر کې وي مازدیګر اول وخت کې فیبتدئ بالخطبة اولا اول به خطبه وایي فیخطب خطبتین قبل الصلاة المنځه نه مخکې به دوی خطبې وایي یعلم الناس فیهما الصلاة دې کې به لمانځه طریقه ورزده کې خطبې کې والوقوف بعرفه عرفې کې وقوف کول هغه پر ځای کې وقوف منه مازې پته کېدل قیام کولی تل شي والمزدلفه مزدلفه ورزده کې څه مزدلفې ته څنګه وخت به تېروي ورمي الجمارې شیطانانو د جمارو ویشتل کونو سره کنکرۍ سره داب څنګه کوي والنحر غاز ذبح به څنګه کوي والحلق ذبح نه بعد بیا نورونو کسانو دپاره سار گنجي کول دي موټ کول دي او ښځو دپاره ایوي ګوتې برابر یعنی ایوي پورې برابر ویښته کمول دي وطواف الزیاره طواف زیارت دا به ورزده کړي خامخته یک یو ټکه پاتې دی ویصلي بهم الظهر والعصر فی وقت الظهر د ماسپښین ټیم کې د مازدیګر ته ماسپښین لمونځ به امام دو ته پړاو کې بیا ځان نیو به اذان وکړي دو اذانو به ضرورت نشته و اقامتین دوه به اقامتونه ماسپښین دپاره بیل مازدیګر دپاره بیل